المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، یو د هغه کارونه چې د مرګ نه بعد انسان سره کیږي چې د هغې خبر موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی، هغه د قبر عذاب دی او دا حق دی او زمونږ په دې باندې ایمان دی چې د قبر عذاب شته دی د ګناهګارانو بندګانو باندې. لیکن چې کله موږ دا ایمان او عقیده ساتو، راځئ د دې اسباب او وجوهات وپېژنو چې ولې دا عذاب دی. اولنی سبب هغه د الله رب العالمین په معرفت باندې جهل دی، چې د الله په ذات باندې ناپوهي وي. انسان دا کوشش نه کوي چې د الله ذات وپېژني، هغه باندې علم حاصل کړي او همدغه رنګه د هغه د احکامو او د اوامرو نه مخ اړونه کوي، عصیان او نافرماني کوي. دا د الله رب العالمین د غضب سبب دی او د الله رب العالمین غضب او سخط د دې سبب جوړیږي چې انسان له هلته عذاب ورکړی شي. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو دوه قبرونو باندې تیریږي او صحابه کرامو ته وایي چې یو داسې شنه لخته تازه څانګه د ونې راوړئ چې زه په دې قبرونو باندې کېدم، دا په عذاب کې دي. او بیا هغه تفصیل داسې ورکوي چې په دې کې دا یو چې د عذاب قبر سبب دا دی چې د به غیبت کو، د به چغلخوري کوله، د یو خبره بیا بل وړله، د بل بیا بله. او دا دویم کس چې کوم دی د به د خپلو تشو بولو نه، د تشو متیازو نه خپل ځان نه بچ کو. نو دلته موږ ته دا دوه اسباب ښکاره شو د حدیث نه. دغه رنګې نور روایاتو کې هم راغلي دي، بیان شوي دي اسباب د زناکار، د شراب څکل، سود خوړل، داسې دروغ ویل چې هغه بیخي اسمان ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه اوږد حدیث کې موږ او تاسو بیان کړي دي چې کوم د عالم برزخ احوال بیانوي. په هغې کې داسې خلک لیدلي دي چې هغوی خپل مخونه په نوکانو باندې شلی، داسې زنانۍ لیدلي دي چې هغه د سینو نه ځوړندې دي، داسې د زناکارو، دغه رنګه د سودخورو، دغه رنګه د غیبت کوونکو د ټولو عذاب موږ او تاسو بیان کړی دی او دغه مرحله ټوله د عالم برزخ ده. لہذا د دغسې کارونه چې موږ او تاسو منع شوي یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو بیان کړی دی، باید د هغې نه ځان منع کړو. د الله نه دا سوال کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو له دا توفیق راکړي چې د غیبت نه، د دروغو نه، د زنا نه، د سود نه، د شرابو نه موږ ځان وساتو او د الله په توفیق به د نه ساتل کیږي او دعا به الله نه کوو چې الله موږ او تاسو د دغسې کارونو نه وساتي تر څو د عذاب قبر مستحق جوړ نه شو. الله رب العالمین د موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.